ولقد خلقناکم او خامخا په تحقیق سره موږ پیدا کړیو تاسو لره ثم صورناکم بیا صورت درکړو موږ تاسو لره ثم قلنا بیا موږ ویلیو للملائکة فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم ته فسجدوا نو سجده کړې هغو الا ابلیس مګر ابلیس نه کړی لم یکن نو هغه من الساجدین د سجده کوونکو نه په مخکینی آیاتونو کې یو نعمت ذکر شو چې ولقد مکناکم فی الارض دا یو نعمت په دې آیاتونو کې الله یو بل نعمت ذکر کوي او د آدم چې هغه د آدم علیه السلام پیدا کېدل دي فرشتو هغه ته سجده کول دا یو بل نعمت دی او آیات مخکې تیر شوی دی قال ویلو الله تعالی ما منعکا چې شی دی چې منې کړی دی تا لره الله تسجده چې تا سجده ونه کړه هېڅ په هغه وخت کې امر تو که چې ما امر کړی تا ته قال ویلو ابلیس انا خیر منه زه غوره یم د دې نه خلقتني تا پیدا کړی دی ما لره من نار د اور نه او خلقته تا پیدا کړی دی هغه لره من طین د خټې نه ابلیس دا دعوه وکړه قال ویلو الله تعالی ما منعک چې شی دی چې منع کړی دی تا لره الله تسجده دا لا زاید دی معنی دا شو چې څه شی دی چې منع کړی تا لره الله تسجده چې تا سجده ونه کړه د سجدې د نه کولو نه چې شي نه منع کړی د سجدې کولو نه منع کړی چې څه شی دی چې ته منع کړی د سجدې کولو نو دا لا زاید یا قال ویلو الله تعالی ما منعک ما چې شی دی چې مستور کړی وې ته الله تسجده چې شی دی چې مستور کړی وې ما قال ما منعک چې شی دی چې مستور کړی وې مستور کړی و تا لره الله تسجده ونه کړه چې شی چې ته مستور کړی وې چې تا سجده ونه کړه تا چې را سجده ونه کړه چې شی مستور کړی یو بعض علما دا کوي بعض علما دا ترجمه کوي قال ویلو الله تعالی ما منعک چې شی چې منې کړی تا لره ای ابلیس طاعت نه د طاعت نه چې شي منې کړی و احوجک او محتاج کړی تا لره الله تعالی چې سجده ونه کړه قال ویل ابلیس انا خیر منه زه غوره یم د دې نه ابلیس تعالی خلقتنی ای الله تا پیدا کړلی ما لره من نار د اور نه و خلقته تا پیدا کړلی هغه لره من طین د خټې نه ابلیس قیاس وکړه رسول علیه السلام ذکر کوي اولو من قاس امر الدین برایه ابلیس اول هغه چې امر د دین په رای خپل سره قیاس کړلی هغه ابلیس دی ابلیس اول چې امر د دین په خپل رای سره قیاس کړلی دا ابلیس دی څنګه قیاس یې وکړو قیاس یې داسې وکړو چې ای الله تا د اور نه پیدا کړی او آدم دې د خاورې نه پیدا کړلی اور غوره دی د چې خاورې نه نو چې اور غوره دی نو زه غوره یم د آدم نه نو ده ته زه سجده نه کوم دا معنی شو دا قیاس یې وکړو خو دا قیاس یې د څه شي مقابله کې کړلی قیاس یې کړلی په مقابله د نس کې د نس په مقابله کې چې هر څوک قیاس کوي هغه مضموم دی الله ورته ویلي ټول چې اسجد سجده وکړئ آدم ته او د دې په مقابله کې ابلیس لعین قیاس کوي داسې قیاس چې هر څوک کوي هغه مردود دی امام بخاري باب راوړلی امام بخاري ذکر کوي لا عصمت لأحد الا في كتاب الله لا عصمت نشته پاک دامنی یو تن لره مگر په کتاب د الله کې چې په کتاب د الله عمل وکړي په دې کې پاک دامنی ده او سنت نبی یا په سنتو د نبی کې پاک دامنی ده او په اجماع
علما یا په اجماع د علماو کې ده اذا وجد فيها الحكم چې په دې کې حکم موجود شي فإن لم يوجد که چرته حکم نو موجود چېرې اجماع شوی نه